पाकिस्तान په دریم ون ډے کې هم سریلانکا له شکست ورکو او سریلانکا او د پاکستان چې کوم ون ډے سیریز او پاره کې پاکستان درې وړه میچونو ګټل د سریلانکا لوبډله په ون ډے سیریز کې وایټ واش شو. پاکستان سره په دریم ون ډے کې چاخه پرفارمنس کړی دی، چاخه بیټینګ کړی، چاخه بالینګ کړی دی. پاره باندې هم ډیټیل سره خبره کو. فیصل اکرم ته او حسیب الله خان ته مکمل وشي و. حسیب الله یو ځل بیا ناکام شو. حسیب الله ته دویم ځل باندې په ون ډے فارمیټ کې مکمل شو. دینه مخکې په 2024 هم د نومبر په میاشت کې د زیمبابوے خلاف حسیب الله خان ډیبیو کړی و چې پای کې په 0 آوټ شوی و. او اوس په نومبر 2025 کې یو کال پس ولا دوباره مکمل شو چې پای کې هم حسیب الله خان په 0 آوټ شو. او کیپینګ هم هغه رنګ امپریسیو کیپینګونو کو څنګه چې یو وکټ کیپر بیټسمن لا وکټ کیپینګ پکار وینو هغه رنګ هم حسیب الله خان خ کیپینګونو کو مطلب حسیب الله خان لپاره نن یو بیٹ دی وجی. مکمل سکور کارت باندې ډیټیل سره خبره کو. سکور کارت تاسو آلریډي په سکرین باندې ښکاري جی. سریلانکا کړو 211 لس وړه کې لړیا نوټ په 46 وا اور کې. د سریلانکا بدقسمتي دا و چې ټاس یو ځل بیا وایلو. پاکستان ټاسو ګټلو بیټینګ سریلانکا لور کو. دراول پینډي دا سه پچ ته چې په دې باندې ډومنه بیټینګ خنه کیږي او دویم بیټینګ په خ کیږي. او نن خو پچ دا سو چې اخیره پورې لکه بالینګ پکې دو بازارانو د پر اخیره پورې جوړ پچو. خپاتوم نشان کا 27 بال 24 کامل مشرا 30 بال 29 کوشال مینډس 54 بال 34 سمرا وکراما 65 بال 48 هایس کور پکې سمرا وکراما کړی دی. کمنډو مینډس 9 بال 10 جانت لیانګ 11 13 بال 4 52 37 بال 32 د 52 نن ډومنۍ میچو ډیبیو وا او خص کور پکې کړی چې دی رن آوټ شوی دی او غم لاسمن وکټ د دوا. تیکشانا 14 بال 7 وینډر سے 12 بال 4 پرامود مدوشانکا 11 بال 7 ایشان ملنگا 1 بال 0. د پاکستان طرف شاهین افریدی 7.2 اور کې 36 رنز ور کړی دي او یو وکټ ایکسټری ده. مطلب په 44 بالو 36 رنز کنسیډ کړی دي او یو وکټ ایکسټری ده. فیم اشرف 9 اور 43 یو وکټ، حارث رؤف 9 اور 38 2 وکټ، وسیم جونیئر چې کوم دی 10 اور 47 3 وکټ، فیصل اکرم 10 اور 42 2 وکټ. فیصل اکرم ښه بالینګ کړی دی. په جواب کې ورپسې د پاکستان لوبډلې دا سکور د 4 وکټو په نقصان باندې په 45 وا اور کې مکمل کو. چونکه ډیر سلو بیټینګ رضوان هم کو، ډیر سلو بیټینګ حسین طلعت هم کو. خیر سلو نه میچ ګټه پکار و میچ یو ګټلو. که سلو بیټینګ کو که هر سنگ کو خو میچ یو ګټلو جی. فخر زمان 45 بال 55 رنزونه کړي. فخر زمان ډیر خولې لګیاو، ډیر خولي سټرایک ریټ سره تاسو ګورئ اته چوکي وخلی دي 142 122 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي دي. حسیب الله خان په 12 بال 0 تاسو لا د آلریډي په سٹارټ کې موي چې دا د دویم ون ډے و په دویم ون ډے کې په 0 شو، په منی کې په 0 ټو بد قسمت او په دویم کې په 0 شو. بابر اعظم په 52 بال 34 د وینډر سے په بال باندې لیگ آؤٹ شو، بول شو، لیگ بیفور نه بول شو. رضوان بهان میں بال 61 اور نٹ آؤٹ پاتې شوی دی. سلمان علی آغا 11 بال 6 د هم د وینډر سے په بال باندې لیگ بیفور شوی دی. حسین طلعت 57 بال 42 او د هم نٹ آؤٹ پاتې شوی دی. حسین طلعت اور رضوان چې کوم دی پاکستان ته میچ فینش کو او د سریلانکا خلاف د رضوان ډیر ښه ریکارډ دی جی. د سریلانکا طرف پرامود مدوشانکا 10.56 وکټ یوم نه، مهیش تیکشانا لسم اور شروع کړو 37 رنز ور کړی او وکټ ایکسټری دا. خ سټرایک ریټ سره خ اکانومي سره بالینګ کړی دی. ایشان ملنگا 8 اور 44 وکټ یوم نه، جانت 5 اور 22 وکټ یوم نه، جعفر وینډر سے 3 وکټ ایکسټری دی جی. په 10 اور کې 42 اور 3 وکټ ټول نه بالینګ جعفر وینډر سے کړی دی چې بابر اعظم هم داوټ کو. کمنډو مینډس 2 اور 7 وکټ یوم نه. پاکستان دا میچ په شپږو وکټو باندې وګټلو او سریلانکا ته په دې میچ کې یو غټ شکست ورکړ. درو میچونو ون ډے سیریزو چې درې وړه پاکستانو ګټل. د سریلانکا ټیم په دې سیریز کې وایټ واش شو. د پاکستان طرف په بیټینګ کې ښه پرفارمنس رضوان اور فخر زمان کو اور په بالینګ کې ښه پرفارمنس فیصل اکرم اور محمد وسیم جونیئر کو. نو دا مکمل سکور کارډو د پاکستان د ګټې د دریم ون ډے میچ تاسو دې حواله سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک